सूर्य नजम आयत नंबर 49 उवम रुकू विश्तब सिपारा सफ़ा नंबर 21। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्नहु हुवा रब्बुश शि'रा व अन्नहु अहलक आदिनिल ऊला व समूद फमा अबqa وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى صدق الله العظيم। سورة نجم آیت نمبر 49 وم رکو وشتم سپارہ پدی آیتونو کې الله رب العزت د کافرانو د مکی چې کم خلقو د هغې په یو عقیدې باندې رد دی. د مکی مکرمې چې کم کافرانو په آسمان کې یو ستوری دی، د هغې نوم دی شعرا، د هغې نوم دی شعرا، او د دې ستوري چې کم دی مزل دا چې کم دی په پلنو باندې دی. په آسمان کې چې کم ستوري وي نو هغه داسې رواني په اوږدو باندې سفر کوي، او دا شعرا ستوري چې کم دی دی به داسې په پلنو باندې سفر کولو. نو د مکی مکرمې چې کم کافرانو هغې به چې کم دی د شعرا د ستوري به عبادت کولو. موږ د دې عبادت ځکه کوو چې دا یو داسې ستوری دی چې دا داسې مزل کوي او دا د میاشت په آخره کې راخیږي. نو الله رب العزت په دې باندې رد وکړو چې دا داسې عجیبه خلک دي. د شعرا رب څوک دی؟ الله تعالی. شعرا ستوری دی او ستوری چا پیدا کړي؟ الله تعالی. نوی دی ما پریږدي او د دې ستوري عبادت کوي. پکار دا دی چې دی د دې شعرا د رب عبادت وکړي. نو الله وی چې دا ستوري زما دی نو زه د دې رب یم. پکار دا دی چې د مکې مکرمې دا خلک د چا عبادت وکړي؟ زما. نو په دې باندې دغه رد دی. وانه هو او دا چې هم د رب الشعرا، رب د شعرا دی، یعنی د ستوري د رب دی چې شعرا نومې دی. وانه په دې کې چې کوم دی الله رب العزت د مختلف قومونو د هلاک کېدلو ذکر کړی دی. په هغې کې نمبر 1 دی عاد اول چې هغې ته عاد ارم ویل کېږي، اور دویم دی عاد سمود، دې ته چې کوم دی عاد ثانی هم ویل کېږي، او دریم بکی ذکر دی د حضرت نوح علیه السلام د قوم، او دریم بکی ذکر دی د حضرت لوط علیه السلام د قوم. په دې کې ذکر دی. الله وی چې دا قومونه ما ولې هلاک کړي دي؟ د دې د قومونو د هلاک کېدلو وجه الله ښیي. نمبر 1 دا انهم كانوا هم اظلم، دا خلق په عقیده کې ظالمانو. عقیده کې د ظلم دا مطلب دی چې بنده د الله تعالی عبادت پریږدي او بتانو پسې انخلیږي. دا په عقیده کې ظلم دی. په عقیده کې ظلم دا دی د مسلمان چې دا الله تعالی پریږدي او د مړو نه غوښتنې کوي، خو د مسلمان دا د عقیدې ظلم دی. او په عقیده کې ظلم دا دی چې یو سړی بدعت کار د ثواب په نیت باندې کوي، په دین کې نوې کار یې روویستلو او بیا په دې نیت باندې دی دا کار کوي چې په دې کې ثواب دی، او د مسلمان د عقیدې ظلم دی. مثلا اکثر تاسو به کتلی وي زمونږ دلته په پېښور کې د قبرونو د پاسه خلک چې کم دی مسور دال اچي، او د اختر په سحر باندې چې کم دی نارینو ښځې چې کم دی دا ادیرو ته رواني، حالانکه په کال کې یو ورځ هم نه ځي، او دی چې کم دی د دې قبرونو باندې د مسور دال اچول دا ثواب ګڼي. او دغه شان دی د اختر په سحر باندې چې قبرونو ته لاړ نشي وي دا ګناه ده، نو دا هم چې کم دی ګناه ګڼي. او دا ټول کارونه څه شي دي؟ دا بدعت دي. نو په عقیده کې ظلم دا دی چې د مسلمان او د قبر نه غواړي، د مسلمان او د بابا نه منښتې کوي، او د څه شي مسلمان. نو الله فرمایي چې ګوره دا قومونه هلاک شوي ځکه دي. نمبر 1 دا چې دی په عقیده کې ظلم کړی دی. الله دې ګوره موږ تاسو د عقیدې د ظلم نه وساتي. عقیده دا ګوره یو مضبوطه پکار ده، او عقیده ګوره دا ذهن کې یاد ساتي. د دې مثال د غوټې دی
دا غوټه چې کله په زړه کې ولګيږي کنه نو دا بیا ډیره په مشکله کولاویږي. لہذا کله هم چې مونږ یو کار کوو او شیطان مونږ ته په ذهن کې دا خبره واچي چې دا زما دا ستا عقیده ده، د دې عقیدې لږ شانې تپوس کول پکاري شریعت کې د دې څه حکم دی. نو د عقیدې مثال د څه دی؟ د غوټه چې څنګه یو ځل غوټه کلکې انخلیږي دا بیا نه کولاویږي، چې کولاویږي نو شلیږي. نو داسې چې کوم دی د انسان عقیده هم صحیح پکار ده. او واطغى الله وی چې دا قومونه ځکه ما هلاک کړي دي چې دی چې کوم دی په عمل کې به سرکشي کوله. د عمل سرکشي دا د بل مسلمان حق وهل او د بل مسلمان حق ته حق نه ویل، دې چې کوم دی د عمل سرکشي وي. نو دا دوه ټوس خبره الله رب العزت د قومونو د هلاک کېدل ذکر کړو. نمبر 1 په عقیده کې ظلم اور دویم دا په عمل کې سرکشي. الله دې دوانو نه موږ تاسو اوساتلی کیه. وانه اهلك اور دا چې الله هلاک کړو عادن الاولى قوم عاد رنبنه وثمود او ثمود فما ابقى پس باقی پر نه خودلو وقوم نوح من قبل او د نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم الذين رواندو. د نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا قوم دا د عاد اولانا او د عاد ثانیه پیل راغلیو او د الله تعالی احکامات اونمل الله قوم نوح هم هلاک کړو. دا ذکر دی انهم كانوا هم اظلم واطغى او بشک دی و زیاد ظالمان واطغى او زیاد سرکشا والمؤتفقه او الټه کیدون کې کلی اهوا راوي غرزول چې قوم لوط د لوط علیہ الصلوۃ والسلام قوم صدوم لته تلیو او دام چې کوم دی الله تعالی هلاک کړی دي. فغشاها پس پټ اکړل ما غشا هغه چې پټ اکړل فبأي آلاء ربك پس کوم یو نعمت کې د خپل درب تتمارا تشک کوي. هذا نذير دا د نبی صلی الله علیه وسلم صداقت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم دا چې راغلي دي د پاره راغلي دي چې مسلمانان او یری د جهنم نه. هذا نذیر که یو مسلمان د الله تعالی نافرمانی کوي دی بچرته زی دی بزی جهنم ته. نبی هذا نذیر نبی صلی الله علیه وسلم چې کم دی کنه صفتی نوم داده چې دا يرون کې د سنه د جهنم د عذاب نه. من النذر الاولى لړومبړو کنا ازفه الازفه ازفه دا قیامت ته ویل کیږي. قیامت الله فرمای وی نزدې راغله الازفه نزدې راتلون کې دا قیامت ډیر نزدې راغلو. نو ما تاسو ته کوم دي نه پیلم په درسونو کې ویلو چې قیامت به کله راځي. د دې علم دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره نو، البته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت علامات خولیو او هغه کې موږ تفصیل کړو چې د قیامت علامتونه څه شي دي. لور بچ کم دی د مور سره د وینځ غونته هغه کوي او رویه بکي او مور بچ کم دی لور ته کم دی یو کار زکه نه حواله کوي چې داغي عزت ته بیا خطر محسوس کیږي. اور دغه شان د دابۃ الارض د یو زناور بروزی او دغه شان د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام راتګ اور دغه شان د کم دی یاجوج ماجوج او دجال دا ټول خبره مونږه ما قبل درسونه کې تفصیل سره کړی دي. نو الله فرمایي چې ګوره دا قیامت ډیر نږدې راغلو. نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی زه او قیامت دا به داسې راځو. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې پیدا شو نو قیامت نورم را نږدې شو. اوس نبی صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم پهله تیر شوی دی. تاسو اوس اندازه کوي قیامت نور بم را نږدې شي. نبی صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې او فرمایل چې زه او قیامت دا به داسې نږدې راځو. چې نبی صلی الله علیه وسلم راغله قیامت نورم را نږدې شو. اوس هغه وفات شوی دی، سونه وخت شوی دی صلی الله علیه وسلم، نو دا قیامت نورم را نږدې شوی. نو الله څه فرمایي وی ازفت الازفه نږدې راغله نږدې راتلون کې. نو ازفه نه مراد ما تاسو ته د قیامت نوم دی. ليس لها من دون الله نشته د دې سوا د الله نه کاشفه لری کون کې
افمن هذا الحديث پس آیل دی خبرنا تعجبون تاسو تعجب کوي د قیامت نه خلق سکی تعجب کوي وتضحكون او تاسو خاندې ولا تبكون او تاسو زاړې نه پکار داري چې قیامت د پاره یو انسان تیاری نه ده کړي ډیر پکا دي جړا ډیرو کی نو الله وی چې وتضحكون تاسو خاندې ولا تبكون او جاړې نه وانتم سامدون او تاسو غافلې سامدون دا مختلف خبرو ته استعماليږي سامدون ویل کیږي اعراض تا وردا یاد ساته مرګ دا یو داسې حقیقت ته چې په دې باندې د ټولو خلکو اتفاق دی په دنیا کې چې کوم دي مختلف مذهبونه دي او په مذهبونو کې اختلاف دی چا د الله تعالی نه انکار کړي چا د انبیاء کرامو نه انکار کړي او چا د فرشتو نه انکار کړي مذهبونه دي ګنه او په دې مذهبونو کې یو مذهب داسې شته تاسو خول شي چې اغي دا وی چې یاره مرګ نشته دی ګنه هر یو مذهب اتفاقی مسله چې هغه د مرګ ده هر یو مذهب په دې خبره اتفاق دی چې مرګ به د برازي نمبر 1 او بیا مرګ چې کم دی مرګ د دین انسان سره چې زناور هم نه یریږي مرګ نه انسان سره چې ست نه یریږي زناور هم ګوره دلته بهر یو ونه ده او په دې ونه کې چې کم دی کنه مرغې ناشتي او هغه سره بهر دز چې وشي نو سونه مرغې ته نه والوزيږي دا د دې دز نه او یریدل او دې مرغوله دا پته لګيږي چې دا زمونږ مرګ دی دا دز زمونږ څه شي دی دا مرګ دی بیا تاسو راشي خر ته تاسو ګوره خر چې خلک وي دا انتهایی قمقل زناور دی خدا چې کله دی سړک مین صدی راشي نو एकदम منډه کی ویره چرته گاډي میونه وਹੀ معلومی کی دا چې د مرګ نه کم دی سو کم یره کوي دات نه سناورم یره کوي انسان هم تنه یره کوي خو بیا علما فرمای چې ټولو کې زیات د شک معاملې وسره دای وسره انسان کوي یقین په د ټولو دی او په دې خبره باندې ټول اتفاق دی چې مرګ برازي خو ټولو کې زیات د شک معاملې وسره سود کوي ودا وسره ګوري انسان کوي نو الله رب العزت دل دوی کنه و انتم سامدون و تاسو ډیر زیات غافل یې د مرګ نه د قیامت نه نو مخکې الله پاک کوم دی دا سجده ده الله فرمای چې ګوره انعام می در باندې کړی دی نبی له صلوات و سلام راغلی دی او نبی له صلوات و سلام راتلو سره باندې انعامات هم کړی دي د دې انعاماتو نتیجه دا ده چې تاسو سجده چاته کوي الله تا نو فسجدوا لله سجدي بټول ګوري الله ته کیږي وګوره یاد ساته بابا ته کم دی سجده کول او هغه د ټټی کېدل دا ګوره ټول د سجده نه خو د سجدي مشابهات دي دې د وجه علماء دونه سخت په دې تردید کړي دي چې یو مشر سړی ته بچ کم دی ټټی ګمداسي نه بس لاس وته داسې کې بس تاز پرړه کې احترام دی چې داسې معمولی شان دی ټټ شوي نو دا مشابهت د سې اختیاري د سجدي اکثر خلک تاسو کتلی کړه مليانو لټ ټټ شي دا کارن ټیک نه دی نو پیغمبر ته سجده نشته دی مولا ته سجده نشته دی پیر ته سجده نشته دی قبر ته سجده نشته دی سجده چاته ده فسجدوا لله او بیا الله فرمای وعبدوا لله دلته لله چې کوم دی بیا محذوف دی چې سجده بم د الله د پاره وي او عبادت بم د چا د پاره د الله د پاره نو دا مونږه سجده تلاوت او آیت ویلو نو سونه ملګری چې دی د درس نه پس پج کم دی بیا سجده وکیا نو فسجدوا لله فتاسو سجده کوي الله تا وعبدوا او تاسو عبادت کوي اي لله د چا د پاره الله تا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين